وما لهم فيهما من شرک او د دې د پاره په زمکه او اسمان کې حصہ نشته ده شرک حصہ شرک برخه دای معنی ده اوس د دې مبدی دا معنی ته او په جاندله ته د مشرک معنی شي کوله ته د مشرکون معنی شي کوله ته د اشرکه د باب معنی شي کوله شرک معنی حصہ شرک معنی برخه پوښولې او مشرک ته مشرک د دې وجنوي چې د الله سره نوري صداران ګرځي د الله سره نور برخه والا ګرځي دا سړی زما سره شریک دی د دې معنی څه ده د دې سړی زما سره حصہ ده دا سړی زما سره شریک دی د دې سړی ما سره برخه ده دای معنی ده قرآن وای وما لهم فیهما من شرک نشته ده د دې لپاره په دې ځمکه او اسمان کې څه برخه نشته ده خلق څه وای دا د برخه خاوندانان دي دا د برخه خاوندانان دي بیانې د شرک د لفظ په پښتو کې معنی کوي د شرک د لفظ معنی کوي په پښتو کې دا د برخه خاوندانان دي الله وی وما لهم فيما من شرک نشته د لپاره په ځمکه او اسمان کې برخه الله وی برخه نشته دی ویني چې د برخه خاوندانان دي دا بیانې د شرک د لفظ معنی کوي دا جی د برخه خاوندانان دي الله ول برخه ور کړی دا صبرخه ور کړی دا قبر یې ول ور کړل دا قبر خود ډیرو خلکو دی څه مطلب چیرته یو جریب زمکه را نو دا خود نور خلکوم دا کور یې چیرته بنگلې دا خود ډیرو خلکو دا دا سړی چې وای چې دا سړی دا د برخه خاوند دی نو د دې معنی څه ده قبر اشتا کور اشتا جیداد اشتا د دې دا معنی کوي نه دا چې وای چې برخه خدای ور کړی دا معنی څه کارونه چې الله کوي نو دیم کوي وردی کم نه دي د برخه دا معنی ده پوښل خبره معنی کله وای جی الله ول ورځ ور کړل ورځ ور کړل اوس د ورځ خو زمام شته دانن ورځ دا زمنګم دا د ډیرو خلکو ورځ ده خو د دې ورځ د دې دا مانند ده چې خدای ول ورځ ور کړل دا نو دا ورځ خو د لیډرم ده دا خو د یو پیرم ده دا خو د بادشاہم ده دا خو د یو غدام ده د غریب سړیم ده دا وی خدای ول ورځ ور کړل دا د ورځ لفظ چې ذکر کړي د برخه لفظ چې ذکر کړي دا د خدای په خدایتوب کې ولې حصہ مقرري د دې دا مقصد دی د دې نه تاسو کو خدای ول ورځ ورکړه دې څه معنا ده ورځ کاکا ستام شته زمام شته او دویم کو ورځ دې دا معنا چې په مشقت کې واقع ده همیشه لپاره په ورځ ده بیا خوستا مرتبه لګه خله تا منو کله شپه راځي لګ آرام هوکې هغه به وسره آرام وخ راځي نه بیا ستا مرتبه څنګه داغه مرتبه څنګه اوچته شوله دی وای چې خدای ول ورځ ور کړی دا د دې معنی دا ده چې دا مخاورس خلق دي د دې په دربار کې سوال کول دا بیانې د قبلېدو ذریعہ ده دا د برخه خاوندانان دي د له ورځ ور کړی دا نو د دې وجنا معرفت د مشتقی دا موقوف ده په معرفت د مبدأ باندې د دیو جنا مبدأ منګه ذکر کو چې هغه ته شرک وای او دا شرک د مشرکینو چې ده نو دا دو قسمه ده یو توای شرک اعتقادي دویم توای شرک فعلی شرک اعتقادی او شرک فعلی شرک اعتقادی دې توای
چې اعتقاد د هغه امورو د غیر الله د پاره چې هغه امور خاص په الله پورې د شرک اعتقادي وایي او شرک فعلی دې توای چې دسه افعال غیر الله لکه چې هغه افعال خاص الله پورې دې توای شرک فعلی د شرک اعتقادي څلور اقسام دي شرک فی العلم دارنگی فی التصرف فی الدعاء فی العبادت او هر اولنې چیز د دې دویمه د پاره سبب دی او هر رستنه تفریر په اولنی باندې یو سړی د الله نه سوا بل څوک عالم الغیب وګاڼه نو دا سړی ورپسې نظریه ساتي چې دا متصرف هم دی او چې کله د متصرفي عقیده وساتله دا سړی او تاواز کوي وا پیر را ورسېږي و بابا و ولی بزرګ را ورسېږي او چې کله دعا او आवाज غیر الله ته شروع کو نو خوف رجا او محبت چاغه ته عبادت وایي خوف هم داغه نه کوي رجام داغه نه کوي محبت هم داغه ساتي دا شرک اعتقادي څلور قسمه ده شرک فی العلم دې توای چې عقیده سره د غیر الله په باره کې وساتي چې زما ولی او بزرگ دا به کل ما یکون او ما کان عالمون چې مخ کې کیږي او کوم چې روسته دی پرې من عالم دی او زما حالت دې سره پټ نه دی پوښول خبره مانی او د دیو جنا وای چې پیر په مشرق کې او مرید په مغرب کې وي نو پیر با د مرید د حال نه خبر وي دا واحد صفت د الله ده چې دا غیر الله لور کړه ده کراچۍ کې پیر سے و یو ځل شو خو زیاده لاسه بیا د سکړه چاوته پیر سے امن خو ډېر عجیب باندې کار وکړ وای په صبح سرحد کې د مرید په کور مې اور ولګېدا نو لاس به خو ځنه اور به مړک جاهلان مریدان خوشاله شوې پیر سے خو زمونږ ډېر خپويږي د کراچۍ نو صبح سرحد ني او د مرید کور نه اور وجلش یو مرید راغی په منډه باندې خپل کور ته خپل خځه ته وای چې خځه تزما را پیر نه منه خود پیر می ډیر زور دی وای زور دی ډیر د پهلوان او د بغداد شاه میران او معنی ولې لمنستاله ډیر لوی زور دی فکر دی شو څنګه زور دی د کراچۍ نه صوبه سرحد کې اور وجنی هغه زنانه چې ته نیکه زنانه وا چې دې چې د قران اوریدل او توحید والا وا وته دا پیر صاحب دروغ وای په دې خبر من عقیده مساته او کرشته وای نو بیګالو لمنګ ډوړی کو او زه معلوم کوم کرشته ویل نو بس موږ هم دا پیریولو ومنو مرید خوشاله شو چې زما خدم زما خیال چې پیری قبلې نو توای پیر شه تو بیګال زمون ملمه وای څه په خې هغه ول استای څه خوخي وای چې زما څه خوخي نو ریجه په خې کو پای کې چرګ واچو دا غوخن خوخه هغه ډېر خل نور غوخه د بسر کې خودلې او پخکړی مخکړی راوړ اوریجم وې پیر صاحب چې ډوړې تکې ډوړې نه خوري مرید ته پوسو کې ول ډوړې نه خوري هغه ول سیوا زه د دروغجن خلکو ډوړې نه خورم ما ته یو څه را بل څه کوي هغه زنانو ته پیر صاحب د کراچۍ نو صوبه سرحدي نه خدای دې ورکا او په دې ورجو کې دانه 1 انچ د چرګ وخه پلته دا غنینی دا ټول دروغ وای چې زه د مرید په حال باندې پوهیږم عالم الغیب دا واحد د الله صفت ده
او څوک چې نیکان خلق د الله سره په دې کې دا صفت له ثابتې دې توای شرک فی العلم او قران کریم په دې باندې تردید کوي. باج د دې چیزونه دي چې رب العزت پیغمبرانو ته وحی کړی دا. باج د دې چیزونه دي چې اولیاء ته الهام کوي خود امور جزئیو ته جزئی امور دا هغه الهام ته کوي. هغه جدا مسله ده. هغه د هغه په مشیت او اختیار کې نه وي. سورۃ بقرہ 3 آیات راوړوي. الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ملائکه ته الله وی ما تاسو ته نو ویلي چې په غیب د اسمان او زمکو زه پوهیږم. کوم شی چې تاسو ښکارا کوي او کوم شی چې تاسو پټوي په دې باندې زه پوهیږم. سورۃ انعام کې راځي 3 نمبر آیات کې او 50م کې وهو الله فی السماوات والارض وفي الارض يعلم سركم وجهركم. په پټو په ښکارو خو الله پوهیږي او ما تکسبون. 50م آیات کې وایي او 9:50 کې وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. وعنده مفاتيح الغيب دې جمله ته لګو ګورئ. وعنده مفاتيح الغيب مفاتيح مضاف ده غیب مضاف الیه ده. مضاف سره مضاف الیه نه مبتدا مؤخر ده او عنده ظرف خبر مقدم ده. او چې کله تقدیم د محق او تاخير راشي نو څه پیدا کوي؟ حصر پیدا کوي. خجی د مبتدا اصل مقام مخ کې ده د خبر مقام رسته ده. خبر چې مخ کې شي نو د دې کې د حصر معنی نو د حصر معنی بدا کوي. وعنده مفاتيح الغيب خاص د الله سره خزانه د غیب دي. خاص د الله سره او چې خزانه د الله سره خاص د الله سره نو دې څه مطلب دی؟ د بلچا صدا خزانه ګور نشته ده. دا خزانه د بلچا سره نشته ده. که په دې ټکی پویلو شولې نو ورپسې وګوره. لا يعلمها الا هو. لا يعلمها الا هو. لا نافیه الا هر په استثناء کلام کې حصر نشته. لا يعلمها الا هو. ور په دې خزانو باندې نه پويږي سوا د الله نه. الله دې څه نه ویلي چې لا يعلمها الا المرشد. دې باندې نه پويږي مور مرشد په پويږي پیر په پويږي. دې الله ونه ویلا. دې وای لا يعلمها الا هو. نه پويږي په دې خزانو باندې سوا د الله نه. ويعلم ما في البر والبحر او د وجو د لمدې د دې تمام علم د الله سره دی. ما چې عموم دی د ذویل القول او د غیر ذویل القول. که ذویل القول او که غیر ذویل القول په بر او په بحر کې د دې علم د الله سره دی. خجی سورۃ اعراف یوصل اتاته کې وایي لو كنت اعلم الغیب لو كنت. نبی صلی الله علیه وسلم په اشرف المخلوقات کې دی. خدا وای لو كنت اعلم الغیب کچره زب غیب پویدل لستكثرت من الخير ما بډیر خیر جمع کړو او ما مسنی سومه د تکلیف نه ورسېدل. لیکن زب غیب نه پویګم ټیک د خیر می جمع کړو خو ما ته بډیر تکلیف رسېدلې دي. خجی او سورۃ النمل اوس منګه آیات یو قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. سورۃ حجرات چې کله ختميږي اخر کې وای ان الله يعلم غيب السماوات والارض. سورۃ احقاف 5 آیات 9 آیات کې راځي ما كنت بدعا من الرسل. او نبی اعلان وکا زنا آشنا پیغمبر نه ما چې کله زمانہ مخکې زمام سال نه تیر شوی
وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ما ته د دې علم نشته چې به ما سکی بتاو سکی په خپل مرګ باندې مرم څوک مې وایي تاسو حالت هم دا پته نشته سورۃ مائده یو سلنه کې راځي یوم یجمع الله الرسل الله به ټول پیغمبران را جمع کی الله به تو ماذا اجبتم تاسو قبول ته شوی هغه به تو لا علم لنا تمام پیغمبرانو موږ نه پویو انک انت علام الغیوب په غیب خو الله ته پویږي بل څوک نه پویږي حضرت سلیمان علیہ السلام را پریوته یو کال پس فلما خر تبینت الجن سورہ سبا کی راځي 14 آیات کې کله چې سلیمان علیہ السلام را پریوت فلما خر وشله خبره معنی فلما خر دلته د یو عالم د یو پیر سره مناظره و دې ټکی د چراور د فلما خر هغه عالم معنا وکړه کله سلیمان علیہ السلام را پریوت پیر وینا را پریوتو معنا بنکه هغه ول خر وسه معنا کې الو دا مدارک راکا مدارک چې راواس فلما خر تساقط را پریوت فلما خر کله سلیمان علیہ السلام را پریوت تبینت الجن پیران ښکار شو الله كانوا يعلمون الغيب کچره په غیب باندې پیران پویدل ما لبسوا في العذاب المهين وخت به نه تیر کړه په سخت کار کې پیران عالم الغیب نه دي پیران چې دي دا ټکه جی پیرانو ماماګانو موږ خپل شی راوړل تاسو خپل شی یې سي دا پیران دی او ماماګان دي فکر ده شو موږ د پیرانو ماماتوب نه مونږ چې دا زموږ ماماګان دي دا هو ګچیر د مامای نو د مشرک ماما وای و شو خبره مانی ک پیره چیرته مامای خدا به د مشرک مامای د موحد سړي ماما خو نه دی ټیک د پیران جدا نه واړه او انسانان جدا نه واړه انسان چې دی حیوان ناطق دی او پیره چې جسم ناریون یتشکل باشکال مختلفه دا خو جدا جدا نوعی دي او یو نوع د بل نوع ماماګان خورین نه دي خو بی غیرت سړی چې اخر ته ماما وای دا شی بی غیرت دی مشرک وای بی غیرت تا د مشرک چې ته نظریه نشته دی نو مشرک د ارث نه یریږي د ونه نه دایریږي د ګټه نه دایریږي د پیری نه دایریږي د خاپیری نه دایریږي نو پیری ته چې ماما وای د وجه د یری نه وای وا پیرانو ماماګانو او شل خبره مانی پیره د سره زموږ ماما دی نه نیمه خورینه او ناغه زموږ ماماګان دي جدا نه واده نیکان مخلوق پاغی کې مشته بدانم کې شته لکه انسانانو کې نیکان هم شته او بدان هم شته نو په پیرانو کې نیکان او بدان شته خو زمونږ او داغه په منځ کې د خوریتو د ماماتو مسله نه ده دویم دا پیرانو ماماګانو خپل شی وی اخلي مول خپل شی راوړي د دې سړي دا عقیده چې پیره په غیب باندې پويږي پیران عالم الغیب ندي فلما خر تبينت الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين پیران عالم الغیب ندي او دا مسله به جزئی ان شاء الله موږ بیان کو موږ به قران کې دا وخیو چې ملائک په غیب نه پويږي موږ به دا وخیو چې پیغمبران په غیب نه پويږي موږ به دا وخیو چې بادشاہان په غیب نه پويږي موږ به دا وخیو چې اولیاء په غیب نه پويږي او موږ به دا وخیو چې پیران په غیب نه پويږي په غیب باندې پویدونکې الله دی او دا د حصر مسله لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دا مسله به ان مکمل ثابتېږي خجی دویم قسم شرک دی چاغه د شرک په تصرف وایي او تصرف او واقداری دا واحد د الله دا که تصرف کوي اختیارات کوي دا الله یې کوي څنګه
رب العزت قرآن کی سورۃ انعام، سورۃ یونس، سورۃ احزاب، سورۃ زمر، دی سورتونو کې وای اگر که الفاظ د سورتونو جدا جدا دي، خود سورۃ یونس او د سورۃ انعام الفاض دادي، وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. الله کتا ته ضرر ورسي، دا ضرر نشلر کول الا هو سوال الله نه، فلا کاشف له الا هو. او دا قانون دی چې د هو ضمیر دا چې چاته راځي کې نو مخکې به مرجئ، او که مرجع مخکې ذکر نه نو دې ته ضمیر شان وایي. هو کې دا قانون دی چې د هو د ضمیر به مخکې مرجع ذکري، او که مرجع ذکر نه ناغه ته ضمیر شان وایي. او که چیرته دا دوانه معنی یو سړی ونکي نو دا مکمل تحریف په قران کریم کې، سړی مسلمان نه کافر دی. دسه معنی کول و ایمسسک الله بزور فلا کاشف له الا هو، نشته لري کون کې د تکلیف مگر بابا دی. الا هو ضمیر معنی بابا دی. دا مکمل تحریف په قران کریم کې دی. دا سړی مسلمان نه، دا سړی کافر دی. ولی الله ضمیر دلته یمسسک الله کې لفظ د الله ذکر دی، لفظ د الله دا ضمیر راځي دی. او فلا کاشف له الا هو که چر د الفاظ د حصر نشي، بیا خو دنیا کې د حصر د سر الفاظ شته نه. فلا کاشف له الا هو. نبی صلی الله علیه وسلم ته مشرکین ویل ته عذاب راوړه، نو هغه وی قل لو ان عندي ما تستعجلون به، که زما سره هغه څه چې تاسو په تلوار کړه کوي ما بغل راوړې وي. او سورته انعام کې الله وی قل ارایتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم، خبر راکې چې الله د غوګونو واخلي، د غوګونو اوریدو طاقت او د سترګو د لیدلو طاقت، نو دسه اعلاش تره چاغله بیر تراوړي. ما یفتح الله من رحمت فلا ممسک لها، که رحمت الله را کولاو کې څوک بندولې شي نه. د دیو جنا دا مسله چې متصرف الله دی. قران کریم بار بار ذکر کوي او تصرف غیر الله له ثابت ول دي توای شرک فی تصرف، او دا سړی مشرک دی په شرک فی تصرف سره. باز ناپوه وای د پلان کی پیر سے په مامانه پنجره، د پلان کی پیر سے په مامانه لخته ده، د پلان کی پیر سے د لمن د لاندې زما سر ده. پوښول خبره مانی پمای پنجره پمای لخته ده، مانزی مکمل غوایما او غزما مالک ده. متصرف غیر الله غنی. د پلان کی پیر سے داغه د لمن د لاندې زما سر ده. نو مقصد دا چې زغه بلغونه شي ما فکر ده شو. نو د دې وجنا رب العزت په شرک په تصرف رد کړي. متصرف او واقدار دا الله دی. شرک په دعا دیته وای आवाज شکه الله ته کوا. کروانه ناشته غرزيږي په دې ټولو صورتونو کې پرد الله ته کوا. یو سره را غرزيږي او یې پیر را ورسيږي، یا بابا را ورسيږي، یا ولی را ورسيږي، یزما دی یزما بیبي دا وازونه کوي. دې سړی د الله سي صدر پیدا کړ په دعا کې. او قران کریم کې الله په تردید کوي قل ارئتکم ان اتاکم عذاب الله واتتکم الساعه غیر الله تدعون. کله الله عذاب تراشی قیامت تاسو بغیر الله را بلای. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. سوق تاسو را بلای من الله. قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا.
من غیر الله تواضع کو چې موږ ته نه بشر سره ضرر پوښل خبره مانی او رب العزت وی اموات غیر احیاء وما يشعرون ایانا یبعثون دا تاسو چې څوک را بلې دا خمړ دي ژوند نه دي په دې نه پوهیږي چې کله موږ اوچتولې شو دا انبیاء او شان الله بیانوي انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين او رب العزت وای ومن اضل سوغت گمراه ده ومن اضل صيغه اسم تفضیل دا هغه سړی نه ولوی گمراه څوک وي يدعو من دون الله چې دا الله نه سوا بل چاته आवाज کې دالي گمراه ده هغه چاته आवाज کې لا استجیب له سوال نشه قبل تر قیامت پورې او دې دا هغه د بلین نه خبره دي دا بل قسم شرک دی چې هغه ته شرک په دعا وي دومره دا دعا دو قسمه ده یو توای دعاء العبادت دیم توای دعاء المسأله دعاء المسأله د مخلوق نه کول شي ادعو لنا من زموږ په سوال وکړه پوښتنه خبره مانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عمره لتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یا اخی اے زما اورورا یا باز روایتن یا اخیا اے روکے لا تنسنا فی الدعاء کا چې موږ په خپل دعا کې يرنه کې دې توای دعا المسأله او دویم قسم دعا دا چې هغه توای دعا العبادت دعا العبادت یو سړی چا د پرېد کوي आवाज کوي په دې نیت باندې چې ما ته خیر رسي شر رسي دې دعا ول عبادت وای او دعا چې دا یو دعا الحی من الحی الحاضر ژوند دې ژوند نه دعا کوي پلان کې زما پر دعا وکا دویم قسم دعا د حی من الحی الغایب دا غایبانه आवाज وته کوي دریم قسم دعا د ژوندۍ د مړی نه ده مړی ته आवाज کې و پیر راول شي و بابا دا خو شرک بل اتفاق ده دا دویم قسم دعا پوښتنه خبره مانی دا دویم قسم دعا چې دا بل قسمه چې دعا د حی من الحی الغایب دا ممنوع ده پوښتنه خبره مانی دعا د حی من الحی الحاضر دا دو قسمه ده یو قسم هغه چې قادر وي متماتحت الاسباب چوته وي دویم هغه چې قادر نه وي نو چې قادر نه وي نو دا سوال بمته نه کې که قادر نو سوال دې کولای شي څلورم قسم شرک دی چې هغه د شرک په عبادت وي عبادت خاصه د الله او د غیر الله له وکړه دې توای شرک فی العبادت او قران کریم کې زیب زیبان دی د دې تردید راځي عبادت د غیر الله د دې تردید راځي سورۃ یوسف راواړه وای سورۃ یوسف کې د یوسف علی السلام بیان دی خجی د حضرت یوسف علی السلام بیان دی چې هغه بیان کوي فکر دې شو سولې ختم آیات کې ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان تاسو عبادت نه کوي په غیر د الله نه مگر نمونه دي چې تاسو له نمونه یې خېدي او تاسو پلارانو ما انزل الله بها من سلطان الله په دلیل نه را لګلای ان الحكم الا لله نه فیصله مگر الله په اختیار کې امر الله تعبدوا الا اياه امر دا مسله د اولا او غیر اولا نه ده امر الله حکم کړی دی الله تعبدوا الا اياه چې دا الله نه بس سوا د بلچا عبادت نه کوي فکر دې شه قرآن اوریدونکو هر قسمه اسلامی کی سټو د پاره زمونږ د دکان پته یاد ساتئ اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیډیز مرکز
दुकान नंबर 6 शफी मार्केट निस पुल ग्राउंड जहांगीरा रोड सवाबी। फोन नंबर दे 221-790। जिन अलावा माने द शिरक اعتقادی اقسام او شرک فعلی دې توای چې هغه افعال چې کوم د الله خاصي هغه سره غیر الله لکې دې توای د شرک فعلی د شرک فعلی او شرک فعلی چې دا ناروا ده لکه څنګه شرک اعتقادی ناروا ده شرک فعلی چې راځي تحلیل د ما حرم الله یو شی حرام دی سړی په ځان حلالوي تحریم د ما احل الله یو شی حلال دی سړی په زور په ځان حراموي او په دې کې نظر د غیر الله دی سړی منښت کوي شکرانه کوي د غیر الله په نوم باندې او قران کریم کې رب العزت چې تردید کوي الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء شیطان تاسو یری د فقر نه او تاسو ته امر کوي به حیايي باندې او قران ویا ایه الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله د الله د شاعر بی عزتی مکوئ د شهر الحرام بی عزتی مکوئ وجعلوا لله مما ذرا من الحرث والانعام نصيبا دي خلقو الله لكم تزونه ورکړي دي نو د غیر الله لپاره پاغي کې څه حصے مقرر کړي دي فصل الله ورکړي څاروي الله ورکړي غیر الله پر حصے مقرر کړي دي دا بابا قلنګ ده دا بابا وګره دا ول مقرر کړي دي نو د دیو جنا رب العزت تردید کوي په شرک فعلی باندې شرک فعلی چې نو دې تردید کوي او رب العزت د شرک فعلی تردید چې کوي نو په دې شکل باندې کوي چې الله کوم شی حرام کړی نو حلالوي ما دا یو او الله چې کوم شی حرام کړي نو حلال مګنئ دا دوا نظر د الله په نوم باندې جایز دی خو د غیر الله په نوم باندې نه کوي پوه شو د خبره مانی د دې وجنا مشرکین چې شرک او شرک فعلی نو یو قسم شرک داو چې بهیره صایبی وسیله او هام دای مقرر کړی وي دا بهیره را د دې په ونه خوري دې باندې به سورلی نه کې کله چا فصل دا وختونو څوک به تغاګ نه کې دا بهیره ده صایبا دی او څاروي نومو وسیله او هام د څاروي نومو او د بهیره په شان به غاڼه او په شرک فعلی کې داو چې قتل د اولاد به کاوه حتی کې د یو سړی بل لس ځامن پیدا شو نو لسم زیبه د خپل الہو په نوم باندې الالاو لکه دا واقع بیانې د عبد المطلب دا د عبد المطلب چې لس ځامن پیدا شو نو عبد الله د الالول لپاره روان کو ماما خیلی رااله وتویل د په مقابل کې وخ سره خڅنه واچو د یو وخ سره خڅنه واچو د دو سره واچو د دریو سره هر یو خڅنه په عبد الله را خود حتی چې یو کم سلطه ورسي چې سلو خان سره خڅنه واچو نو سلو خان باندې خڅنه را خود نو سلو خان قربان کړه او عبد الله برقرار پاتش خجی او په دې کې اقوال د مشرکین دي چې چیزونه په ځان باندې حلال کړو دانګ نظر به کاوه د غیر الله په نوم باندې او د غیر الله نظر هغه به حلال غاڼه او حلال به په دغه مرتبه کې غاڼه چې هغه به بیانې ثواب غاڼه لکه وسانه زمانہ کې یو سړی او بابا لاړ شي
نو د غیر الله نظر ک مال گئی ک ګړی کاغه چې ذبح کړی دا ټول حرام دي نو دا سړی ال تلال شي هغه د غیر الله نظر مخري هغه مالګه موچټي به پلو پورې وتړي وای جی دا مې خورده راوړه یعنی یو ثوابي شی غني حالان کې نظر د غیر الله دا قران کریم کې وا په ډیرو سوراتونو کې راشي و ما اوهلا به لغیر الله چې نظر د غیر الله حرام دی حضرت شیخ صاحب نور الله مرقده وای د فقها اتفاق دی په دې باندې چې وسړی نظر د غیر الله او کله سړی کافر دی او د دې خلاف بل مسله نشته ده او په نظر کې یو درې صورتونه دي بعضو کې اتفاق ده بعضو کې اختلاف ده اولنې صورت دا ده یو سړی نظر د غیر الله او هغه تعین کا علاله کا دا د بابا ګډ ده تعین ولو کا علاله کا دا په اتفاق سره حرام ده دویم صورت نظر کړه لیکن متعین کړه نه او ذبح کړه هم نه دي سړی توبه ویستلا به څاروي واغسته پوښول خبره مانی دغه نظر چې کوم کړه دا غي په مثل باندې څاروي واغسته الله په نوم حلال کا نو دا حلال بل اتفاق دی یو سړی نظر د غیر الله کا تعین نه کړي لیکن روسته دا سړی پوښي دا خو ما غلطی کوله بس توبه ویستلا او بل څاروي واغست الله په نوم حلال کړه جایز دی دریم صورت یو سړی نظر وکاو تعین د نظر وکړي چې پلان کې څاروي او به توبه ویستلا آیا دغه څاروي علالیږي کنه دې مسله کې اختلاف دی خو حضرت شیخ صاحب نور الله مرقده وای والحق ان هذا ايضا حرام حق دا چې دا څاروي حرام دی ځکه په نفس نیت باندې حراميږي او دغه قول و شاه عبد العزيز دهلوي کړه په تفسیر عزیزی کې تفسیر عزیزی کې اول جلد صفحه 602 یا 610 کې لیکلي دي وما اوهل لغیر الله د آیات لاندې دویم سپاره کې لیکلي دي چې یو سړی نظر د غیر الله وکړه منښت د غیر الله په نوم باندې وکړه نو اگر که د ذبح وخت کې نوم د الله په واغستا لیکن دا نه حلاليږي و ان مانن دی خوګه وسګاستا او دغه چیز خو د سپیو د خنزیر په شان شو لکه سپیو خنزیر چې وسړی وي د ذبح په وخت کې چې بسم الله الله اکبر په سپی معنی ویلا یا بسم الله الله اکبر په خنزیر معنی نه حلاليږي وای دام نه حلاليږي اگر کدی مسله کې اختلاف ده لیکن غوړه قول شیخ صاحب وای چې دا ده چې تعین د کوم نظر وکړه نو دا متعین چیزا آن که توبه استلی لیکن دا حلاليږي نه قران کریم ذکر کړی یا ایه الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا شهر الحرام وشول خبره معنی او قران کریم په تحریمات الہیه ذکر کړی دي چې کوم چیزونه الله په نوم باندې الله حرام کړی دي نو حرام وګڼي سورته مائده اول سر کې راځي یا ایه الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے مومنانو په احکام پرواله وکړي اوهلت لكم بهیمه الانعام د څلور خو څاروي دا حلال دي الا ما یطلع علیکم مگر هغه چې په تاسو لستلې شي غیر محل سره او انتم حرم کار باندې کوي چې تاسو احرام کله تړلې دارنګه نظر د الله په نوم باندې موحدین نیکان خلق چي دي د چې نظر کوي نو الله په نوم باندې بیا کوي قران کریم سورته حج کې ذکر کوي ثم ليقضوا تفسهم بيد داخل کولان بي غخيري رضان لري کی وليوفوا نذورهم
او دا خلک د نظرونو مکمل پرواله وکي پوښل خبره مانی د نظرونو پرواله دی وکي ولی وفو نذورهم نو نظر چې ده منختا دا د الله په نوم باندې دا درسته حدیث پاک راځي چې دا خو د بخیل سړی دی الله کده چې کار دی وکړو زه غوایي حلال کوم نو د خدای سره شرطونه ولې لګي غوایي حلال کا الله په خپل غستا کارو کی او کوي نه کنه زور خو بنشتا دا الله سره شرطونه موږ د شرطونه چګدي نو دا د بخیل سړی علامه ده نو نظر او منختا که یو سړی کې دا الله په نوم دا جایز ده خو قانون په دې کې دا ده چې کوم نظر او منخته دی وکړه نو دا نظر او منخته په خپل نه خوري ستا اولاد به نه خوري مالدار خلک به نه خوري دغه نظر او منخته با غریبانان او مسکینان خلک خوري نو نظر یو د الله په نوم دی یو د غیر الله په نوم نظر د غیر الله په نوم دا حرام دی نظر د الله په نوم دا جایز دی ثواب ارچا ته بخلی شي لیکن نظر د الله په نوم باندې کې او نظر د غیر الله قران کریم کې وما اوهل به لغیر الله دا بار بار راغله چې دا حرام دي او په محرمات قطعیو کې دي تر دې پورې تذکرہ کې اخون دروازه وایي فذابه مشرکون یو سړی د غیر الله په نوم باندې ذبح کړي سړی کافر دی والمذبوحه میتتون او کمال چلال کا مردار دی او امراته باینتون خذ بالطلاق شولا خلاصه کلام الناس و حاصل د خبره دا ده چې بردن طعام په مقابر ناروا و ناجایز است چې وړل د خوراکونو مقبرو ته ناروا دي دا ناجایز دي د دیو جناب بحر الرائق لیکلی دي وما ينقل الى ذرائع الاولیاء الكرام من الزيت والشمع والدراهم والدنانير فهو بالاجماع حرام هغه چې وړي کیږي د نیکانو خلکو قبرونو ته نه تیل دارنګي ډیوي او روپیا اشرفي دا په اجماع د علماو باندې حرام دي دا ناجایز دي خجی نو په اولنو ډلو کې یو ډلو چې هغه ته مشرکین ویل کېده او موږ د مشرکین هغه مبدا ذکر کړ چې شرک دی ورپسې هغه شرک موږ شرک اعتقادي شرک فعلی ذکر کړ شرک اعتقادي څلور قسمه او شرک فعلی کې دو قسمونه چې تحلیل لما حرم الله او تحریم لما احل الله او نظر غیر الله دا څه زونه باقی مشرکین څو قسمه مشرکین دي نو دا څلور قسمه مشرکین دي مشرکین بالعباد الصالحین یو مشرکین بالملائک مشرکین بالجن او مشرکین بالکواکب دا څلور قسمه مشرکین دي او ان شاء الله الرحمن چې پاینده درس کې د دې وضاحت کوم د مشرکین وضاحت کوم چې مشرکینو د لکه څنګه چې شرک منګه بیان کا نو د مشرکین اقسام پاینده درس کې بیانو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله يتوب ورشدا سكنوا بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب عمل بمزاج د قرآن کریم د فهم لپاره چند اصول ذکر کوو چې پراتلون کې قرآن کریم کې مومد او معاون ثابت شي
فدی اصول کے تعریف القرآن، اسماء القرآن او حکمت نزول القرآن او ورسره موضوع القرآن د دې بیان شوی. مونږ دغه خبره بیان کړې و چې مخاطبین د قرآن کریم څوک دي. نو دا مخاطبین یو قسمو مطیعین چې هغه ته موحدین وایي، او دویم قسم منکرین خلق کو. په منکرینو کې څلور ډلې وي: مشرکین او يهود او نصارا او منافقین. مشرکین چې شرک کاوه نو دو قسم شرک کاوه: شرک فعلی او شرک اعتقادی. د شرک اعتقادی څلور قسمونه: شرک فی العلم، فی التصرف، فی الدعاء، فی العبادت. د شرک فعلی رجع دو چیزونو ته کېدله: تحلیل ما حرم الله، تحریم ما احل الله، او نظر د غیر الله. د دې دا بحثونه چې د دې ذکر شوی. بیا مشرکینو چې دا څلور قسم شرک او شرک اعتقادي، نو مشرکین څلور قسم دي. یو دی مشرکین بالعباد الصالحین، نیکان خلق د الله سے صداران کړي دي. دویم قسم دی مشرکین بالملائک، چې ملائک د الله سے صداران کړي دي. او بل دی مشرکین بالجن، چې پیران د الله سے صداران کړي دي. او څلورم قسم مشرکین بالکواکب دي. دا څلور قسم مشرکین دا مخکینی شرکونه چې کول، نو دا اقسام د مشرکینو: مشرکین بالعباد الصالحین، عالم الغیب ګڼل، متصرفین ګڼل، دعا او تکول، عبادت او کو. دا شاندانور تفصیل ادا ده چې مشرکین بالعباد الصالحین اولنې شرک په عالم کې چې پیدا شوه ده، نو دا نیکان خلق یې الله سره صدران کړی دي. او شرک چې په انسانانو کې راغله ده، د دې دو اصل دي. یو اصل تعظیم د قبور الصالحین، د نیکان خلقو د قبرونو تعظیم شروع کړي حتی کې چې د الوهیت درجه ته رسولي دي. دویم اصل چې ده د هغه شکلونه جوړ کړی دي چې دې شکلونه باندې منګه تبرک حاصلو. او دا غشیر کو چې په انسانانو کې موجود شوی قوم نوح کې. د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه روایت ده چې د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام په منځ کې لس پیړۍ وي، او دا لس وانه پیړۍ په اسلام باندې وي. او صحیح بخاری کی راضی چې د نبی صلی الله علیه وسلم وی نوح علیہ السلام اولنې رسول اهل ارض وتا امدغه وجدا چې د نوح علیہ السلام نه مخکې د بل پیغمبر ذکر نه دی کړی. دغه شرک کار شو په زمانه د نوح علیہ السلام کې د دې نه مخکې نه و. تفسیر ابن کثیر په تفسیر د سورۃ جن کې سورۃ نوح کې لیکلي دي
چې لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا. د سورۃ نوح تقریبا 30 نمبر آیات ده چې دا نیکان خلقو. عروه بن زبیر وی آدم علیہ السلام بیمار شو او د په زامنو کې ود سوا یغوث او نصر ود د مشرو او د پلار سره ډېر نیکی کوله. په صحیح بخاری کې راته ابن ابي رباح د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل دی چې دغه درگاہونه د نوح علیہ السلام دا عرب تر نقل شو. اغاثۃ اللهفان د امام ابن قیم په 1555 کې لیکلي دي چې ورچو دا په دومت الجندل کې د کل قبیله و او سوا چې دا د هوزیل قبیله لپاره وو او دا په ساحل البحر کې د هوزیل قبیله الہ او یغوث چې دا د مراد او به د بنی غطیف لپاره دا د سبا سره یمن کې او یعوق چې دا د همدان قبیله او نصر د حمیر لآل ذلکلا د پاره او دا د نیکانو خلقو نمونه دي د قوم نوح. کله چې دوی هلاک شو نو شیطان د دې قومونو ته حکم وکړ چې د دې مجالس کې کېنئ او دوی به موږ شکلونه جوړ کو او د دې په نمونه یادوي. ففعلوا فلم تعبر حتى اذا هلك اولئك. د شکرونه ول جوړ کړه نو د دې عبادت نه کېږي ته دې پر دخل هلاک شو به ورور علم ختمېدا د دې عبادت شروع شو. د محمد ابن قیس پر ویس راضی چې دا نیکان خلقو بین آدم و نوح او اتباع د دې چې وو د دې سره اقتدا کوله. کله چې مړ شو د دې هغه مرګ ویل چې د دې سره اقتدا کوله موږ د دې پټوان جوړ کړو نو زمونږ په عبادت کې شوق پیدا کیږي. اګه وسانه زمانہ کې بعض خلک وایي چې زما سره د پیر سے پټوي زما سره د استاد پټوي نو زما به مين نور پیدا کیږي. اذا ذکرناهم کله چې موږ د یادو شکلونه ول جوړ کړو به دغه پیړۍ ختمه شولا دویمه پیړۍ رااله. ابلیس پاره کوشش وکړو. ابلیس ته ویلا استاسو مشران کانو یعبدونهم د دې عبادت وکاو په دې باندې به باران غوښتا نو پرستانو پیړو کې د دې عبادت شروع شو. د عبد الله ابن عباس یو روایت راځي چې ود دته شی سم وو او دته به هبت الله وو او داوت چې وو د دې ورونو دای سردار جوړ کړو. ورونه سوا یغوث او نصر. شیخ الاسلام علامہ حافظ ابن قیم په اغاثۃ اللهفان کې لیکلي دي د هشام ابن محمد ابن صائب الکلبی چې مبدأ شرک او عبادت د درگاہونو هغه داو چې آدم علیه السلام کله چې مرش کله چې آدم علیه السلام مرشو نو د شیس علیه السلام چې دا د آدم علیه السلام زیو نو دای په هغه غار کې خو دا
چې په کوم غار باندې آدم علیه السلام را کوشوي او دا د هند په ځمکه کې را کوشوي او دغه غار چې ده اخذب جبل فی الارض په ځمکه کې یو بهترین غار ده خجی او د آدم علیه السلام په زامنو کې جسیس علیه السلام او دا هغه په اولاد کې ودو هشام د خپل پلار د ابو صالح د عبد الله ابن عباس ته ذکر کړی دی چې اولاد د شیس علیه السلام د غار ته راتلو یو سړی ته ویل اولاد د قابل نه چې اولاد د شیس ال تورزی او تعظیم ولور کوي او استاد او سلام او بوت نشته ده نو هغه دغه شان شکل جوړ کو او هغه تعظیم شروع کو او سوا او ود او یغوس او یعوق او نصر دا نیکان خلقو دا بدان خلقنو فماتو فی مشهر یومیش کې مړ شو وحزن الناس علیهم خلق غمجن شو یو سړی په اولاد د قابل کې ویلا چې زبستاسو د پاره پټوان جوړ کوم تعظیم کوي او دغه عبادت کوي او ابن قیم وای دا زمانہ د یرد ابن مهلائل ابن قینان ابن انوش ابن شیسوا په دویم قرن کې تعظیم شروع کو او په دریم قرن کې د دې عبادت شروع کو الله ادریس علیہ السلام راولېګو تکذیب ولوکا فرفعه مکانا علیا خلق افسوس شروع کو بیر راولېګ الله نوح علیہ السلام فدعاهم الى الله وحده لا شريك له الله طرف ته ول دعوت ورکو تقریبا 9 سوکالا فاخذهم الطوفان وهم ظالمون د شرک او الله عذاب پیراغه داود او سوا یغوس او یعوق او نصر دا عرب ته نقل شوی څنګه کلبی لیکلی دی چې عمرو ابن لوحی خزائی دا یو ترویتی سړی و او د دې لپاره په جناتو کې یو دوست و خبر ولور کو چې هغه الہ د نوح علیہ السلام دا په تهامه کې شته خو پټ دي هغه راويسته او دای د تهامه د مکه معظمه او د مدینه منوره خلق سره تخکارا کړو د عمرو ابن لوحی خزائی تابعداري چې کړو او عوف ابن عذرا ابن زید دې تابعداري وکړه دته ود ورکو چې دعوت تواه تحفه رستا او دعوت چې وو نو دای په دومت الجندل کې دای ال ته ودرو او عوف بخپل زیله نومي خو د عبد ودا چې کله اولاد به کېده وای عبد ود الکابون نوم د عبد الله عبدالرحمن هغه به نومي خو د عبد ود چې دا د ود بنده ده او د ود خدمت کاو تر دې پورې چې نوح علیہ السلام راغی تر دې پورې چې اسلام راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وکان یخدمون جیلن بعد جیلن او د دې خدمت به کاو قبیلتن بعد قبیلتن یو ډله بتلو بل ډله وراتلو د دې خدمت به کاو قلبی وای چې ما ود لیدلو